دا کور دی جی ورو تو وहाँ खोलो के दरवाजा। सूकी स्टॉप लार सूकी तो पुलिस पुलिस मुंग बे दरवाजा माते को गोरे खोलो के दरवाजा। दादा से सिचल कर दी पुलिस दल तक रागले दी ना दीदा से नमनी ना दरवाजा पे माता दरवाजा माता कहाँ वाला दावर पे खोला कहीं राजे राजे साहेब विनी वे सेवा वनी सही दात वाला दी खुद दे फ्लॅट माहोल खराब करे दी वर्षदाजी ने उनिवा ओके सर वर्षात 9 वर्ष नोट सोक दी ना ना تاسو څه غلط فهمي شوی دا دلته خو سنشته داسي اوس بل رقم ستا غلط فهمي تاسو زما خبره خو اورئ पता नहीं से चरता लाड़ो चरता ना रावाला मकबल बचे वो सोक मल शो चिनास्ते वीर के ए अल्लाह जिंदगी दस खबर को मकवा खुशाल शौस लाड़ो आगा चरता बजी कम से कम दुमरा गैरती न दे आगा उस गोरा चौगी शी नुकूर तबरा राहत प्लारा आगा वापस न राजी उस नेगे दबा गुरे दबा कारी दबा को बागा मदगला इल्जाम लगो दाम गुरी खकार न देगड़े ए जबान सोई गल नो गल न दे केन नु जाड़ा बजूर जोर जाड़ा जाड़ा या अल्लाह मां बच्चे पता नहीं से जागा बस खोड़री मुगना दावाले वो उसके हाँ केदा हे अल्लाह तरहम के माता यो खबर हो के आया नोरिनम स्पोर्ट्स डे बांधे मेहरू सरतलेदा आओ अगबद नोरिन द वजनतली नोरिन न मेरो पखा मर गरेदा ओमाम सिर्फ सादा वजना मेरो तदतलो इजाजत वर्क माम सोचुको چې د واده نه وړاندې ښه ده چې خپلو ملګرو سره ملاو شي پته نه لګي د واده نه پس په قسمت کې څه لیکلي چې چا سره به ملاو شي او که نه خو ته د دې هر څه ولې تپوس کې زه یې ځکه تپوس کوم چې تاسو څه خیال دی چې نورین به خپل کور کې څه ویلي چې هغه چېرته ځي چې په کالج کې سپورټس ډے وي نو د سپورټس ډے به وي که نه هسې د نورین کور والا زمون د کور والو په شان سخت مزاج نه دي هغې به خپل کور والو ته ویلي وي خو ته دا ولې تپوس کې زه خو ځکه تپوس کوم چې موږ به نورین کور ته فون وکړو او تپوس به وکړو چې هغې به کله راځي الا تاسو له اوسه پورې ډاکټر له نه تللی حسام ته دومره زر واپس څنګه رالې ته خو خپلو ملګرو ته تلې که نه او دا یو دوست د ملګری پلار مې وفات شو نو ټول پروګرام کینسل شو خو تاسو ډاکټر له ولې لاندې هغه اصل کې ما ته داسې لګېده چې زما طبیعت اوس لږ ښه دی نو سوچ مې وکړو چې بیا به ډاکټر له لاړه شم د میرو د کالج نه راتلو ټایم دی او تاسو ته اندازم نه و چې زه به راځم هغې پسې چې کم از کم تللی وې غنی چې ماته مې فون کړی نو زه به ورغلی وم اوس زه به پسې دوباره ځم څه هغه اصل کې موږ د نورین کور ته فون کړو او ویلي مې ورته چې هغې نورین پسې لاړ شي او مهرو دې ځان سره راولي او موږ کره دې پرېږدي بابي تا له چا د اختیار درکړو چې داسې کارونه کوه احتشام به یې ته پته ولګېده نو بیا تا ته پته شته چې هغه به ستا څنګه حشر کوي هغه ته ښه پته ده چې د نورین رور څونه لوفر دی ته په خپله ورته فون وکړه او منې کړه زه ورځم چې رایې ولم حسام ته یو کار ولې نه کې ته امي ډاکټر له ځان سره بوزه قاسم دومره په ګرانه اپاینټمنټ ملاو شوی دی د ډاکټر څه ډاکټر له خو اوس خو ما دا مې ووي چې د هغې طبیعت بلکل ټیک ټاک دی
هغه خو مې د دې وجې وی چې کله مونږ اوس د کوره بار ووتو نه مونږ ته څه رکشه میلاو شوه او نه ټیکسي نو د امي مایند چینج شو امي ووې پرېږده مونږ نه ځو خو چې ته اوس راغلې ته بوځه که نه ځان سره امي بلکې زه هم در سره لاړه شم ته ما مهرو کالج ته ډراپ کا چې مونږ چوټۍ ته نیمه ګنټه پاتې ده او ته امي سره هسپتال ته لاړ شه او زه به مهرو راولم کور ته به راشم ما ته په صحیح طریقه ووایې اخر خبره څه ده دواړو نه علاوه نشته څوک دننه شابه دي بارو باسې دا ونیسه پرېږدې ما دی راځئ دی خوا تاسو څه غلط فهمي شوې ده هله چېرته مې بوځې زما خبره خو اورې هله زما خبره خو اورې که نه زما خبره اورې که نه راځه لکه راځه تاسو ما چېرته بوځې خبره اورې تاسو ته ما ونیوي چې دا زما ملګري نه دي تاسو زما خبره ولې نه اورې هلکه غلی شه خوله دې بنده کړه کښېنه غلی شاباش وای دا خو مېرونې ساده دا پولیس ولې بوزي زه په هر څه باندې پوه شوم چې دلته څه وشو ته چېرته ځې ته به چېرته هم نه ځې چوپ کښېنه دلته مړکې هم څه لیاقت ما پرېږدې چې لاړه چېرته شم به هم نه ځې ومې درته که نه تبشا ډیره شریفه رضان نه مه جوړوه ما یې سم نه دي کړی دا ټولې کیسې به په تاڼه کې اورو پوه شوې ما کمکل کړی که نه تاسو د مخونو نه بالکل صفا ښکاري چې په زړونو کې تیاره ده ما ته رښتیا رښتیا ولې نه وایې چې څه مسله ده هغه تا ته ما ویلي خو چې هغه کالج ته تللې ده ستاسو مخونو خو لګیا دي څه بل څه وي چې کالج ته تللې ده که نه نو راځئ چې رایولو سام اصل کې هغه به نن لیټ د کالج نه راځي ځکه چې د هغې په کالج کې نن فنکشن د چا په اجازه تللې ده هغه هلته تاسو ته ښه پته ده چې ما ورور چې دی نو په هغې باندې پابندي لګولې چې چېرته به نه ځي به کالج ته نه ځي یو فنکشن له به هم نه ځي اوس خو به یې لازمن واپس راولم حسام د خدای دپاره زما خبره واره زه تا سره واده کوم بیا به هغه زه چېرته فنکشن ته نه پرېږدم اوس هغه د کالج نه داسې مه راوله هغه ملګري به څه وي چې ته داسې راولې زه څه پروا ساتم او آینده خو سوال نه پیدا کېږي مونږ هسې هم د هغې واده کول غواړو نو بیا کالج ته تلو څه ضرورت دی او وی خو ته بالکل صحیح مونږ له تاسو دواړو د اجازت نه بغیر هغه نه ولېږل پکار اوس څه کولی شو غلطي خو وشوه که نه زه به اوس د هغې غلطۍ ازاله کوم راولم یې دا دی اوس او خو هغه فنکشن نه دی د لوبو مقابلې دي او هغه کالج کې نه چېرته بل ځای کې کېږي د کالج نه بار دومره همت ولې تاسو ورکو حسام داسې خبرې خو مه کوه ټول کالج هغې سره تللی دی د ټول کالج جنکو سره زما هېڅ کار نشته زه خو دې ټایم صرف دومره پوهېږم چې زما خور په کالج کې نشته څه ټایم به راځي وایې بس اوس به راشي لږ ساعت کې اوس کالج جنکۍ روزي هغه به هم روزي خو خدای دپاره چې احتشام ته هېڅ نه وی ولې به نه ویم دا د پټېدو خبرې دي چې هغه ته هم پته ولګي چې په دې کور کې اخر کېږي څه زه اوس دا د کالج ته ورځم او دا څه خبر وړم اخر هغې دا څه تماشه لګولې ده حسام زما خبره واره یا الله تا بس کېږي دا هلک به ضرور څه چل کوي تباهي به جوړه کړي که ته احتشام ته ووایې نو هغه به مهروټ نه کوڅترېږي خرابه ترابه به کړي زما لوره تاسو فکر مه کوئ هر څه به ټیک یا شي الله رحم وکړي یا الله زما لور په خپل حفاظت کې ساتي یا الله څه به کېږي د کمې اډې سره یې تعلق دی انټي څوک ته لږ د انټي نوم خو راته واله زه خپل کور ته ځم کور کم یو کور مونږ ته پته نشته چې ته کم ځای پیداوارې په صحیح طریقه نورو ټکانو پته وښایه چې مونږ هلته هم چاپه ولګو چې وخو ګورو چې نورې څومره جینکۍ مو پټې کړي دي هلته ما ته د هېڅ پته تاسو نه څه تپوس کوئ چې ته چېرته نه راغلې ستا هیډ کوارټر
چې وګورو چې څومره جنکې دي پکې. نه نه څوک هم نشته یقین وکړه په ما. ها نو ته لکه داسې نه وې. کاری دا چې غیر قانوني او غیر اخلاقي کارونه هلته ډېر روان دي. ښه دا راته ووایه چې جنکۍ سمګل شي نو چېرته نه راځي؟ پلیز پلیز ما ته هېڅ پته نشته. دا پلیز پلیز دې بند کا. دا راته ووایه چې تا غوا کړې وې چې او په خپله د کور راغلې. نه زه د کور نه نیم تښتېدلې. زه کور ته تلل غواړم. پلیز تاسو ما کور ته پرېږدئ. ها زه یقین به وکړو ستا په بکواس باندې. پته وښایه د خپل کور چې راوې غواړم دلته. اوس خو دې خوله بنده شوه که نه؟ وښایه که نه اډرس وایا خبرې ولې نه کې؟ نه چې کور دې نو بیخې که نه، چې کور واله دې نو روبې غواړې که نه. او مسټر تا ډېر کمپلینټ را روانې دي. خیر خو دې که نه څه چلو تاڼه بدنامې څه؟ سر تاسو ته خو پته ده نن سبا هسې پولیسو والا پسې خلک لګېدلي دي. ما ته د هر څه پته ده لږ د انسان زوی جوړ شو دلته کې پوه شوې؟ اوکې سر. ده څه وویو که نه؟ نه سر جی هېڅ نه وایي، بس دغه وایي چې دا فلیټ زما د دوست دی. او ته ما تر خپل هغه بدماش ملګري نمبر راکړه که نه، ګنې په اسانه به نه ځې. هغه خو ډېر شریف هلک دی. شریف؟ ډېر شریف دی، ځکه په خپل فلیټ کې د عیاشۍ اډه چلی. او تا ته پته شته چې ته په کم کیس کې دننه د حدودو کیس کې دې که به ډنډې هم خورې او سزا به هم خورې. تاسو ته څنګه یقین درکړم؟ ما هېڅ غلط نه دي کړي. زه خو جنې پېژنم هم نه. او زما تعلق د ډېر شریف خاندان نه دی. شریف؟ د شریف کورنۍ یو ښکلي ګل. د خپل شریف خاندان خو لږ روغ واړه که نه؟ د هغې نه م تپوس وکړو چې ستا دونه ښه تربیت یې څنګه وکړه؟ میلاو که مور و پلار و راویې غواړه تاڼې ته او څه سوچ کې زر یې میلاو که. ستا خور مهرالنسا ده که نه؟ صحیح نوم یې اخلم که نه؟ جی جی د مهرالنسا رور خبرې کوم. تاسو څوک؟ جی ستا خور د حدود اډیننس کیس کې ګرفتاره شوې ده. تر څو چې ته څه نه وې نو موږ ته نه پرېږدو. کور ته تلل غواړم خو زه خپل کورواله ته هېڅ ویل نه غواړم. پلیز موږ څنګه په تا باندې یقین وکړو چې ته یوه شریفه جینۍ او د شریفې کورنۍ سره یې تعلق دی؟ زر وایه ګنې موږ له د خبرو ایستلو چل هم راځي. هغه هلک دی الټه به یې ځوړند کو هر څه به ووایي. خو تا ته پته چې تا سره موږ څه سلوک کوو؟ سر خو تاسو اجازت کوئ نو زه دې پخپله تپوس وکړم؟ ټیک ده خو ما ته پوره ریپورټ پکار دی. اوکې سر راځه جینۍ. سایرې زما زړه ډېر یېرېږي. داسې راته ښکاري چې څه بد کېدو واله دي. امي تاسو داسې خبرې ولې کوئ؟ ټیک به شي هر څه. چېرته ده مهرالنسا؟ زه اوس دا د کالج نه رالم. په کالج کې نشته. ما ته رښتیا ووایي مهرالنسا چېرته ده؟ ځکه چې کالج والا ما ته وویل چې دلته کې د سپورټس ډے بلکل نشته. حسام هغه کالج ته تللې ده. دروغ وایي تاسو چېرته هغه شیراز سره خو نه تښتوله؟ توبه توبه د خپلې مور دپاره داسې خبرې کې زه به خپله لور څخه لوبم. څو شو پته؟ کالج والو ته څه ضرورت دی د دروغ ویلو؟ هغې خو چې کالج د معمول مطابق لګېدلی دی. هېڅ مقابله نشته د سپورټس، نه په کالج کې دننه نه د کالج نه بهر. فونو کې اوس نورین ته او تپوس ته وکړئ چې دواړه چېرته دي. دا د چا ذکر کوې؟
دلته څه کوي تاسو خیر خو دی کنه خیریت دی مونږ هغه بس خبره کې ستاسو په یو خبرم زما یقین نه دی چې سم وایي دروغ به وایي بای تپوس ته وکړې دې دواړو زموږ د بدنامۍ پوره سامان کړی دی او دا وایي چې مهرالنسا د لوبو مقابله کې حصه اخیسته او هغه کالج والو سره بار تللی ده تاسو همت څنګه وشو چې زما د اجازت نه بغیر تاسو د کالج نه بهر پرېښوده وایې او دویمه خبره اورئ کالج والا وي چې په کالج کې د لوبو اډو مقابله نه وه او کم از کم یو جینۍ هم بهر ته نه تللی ستا مطلب دا دی چې مهرالنسا اډو کالج ته تللې نه ده جی دغه مطلب دی زما د کالج د چوټۍ ډېر وخت شو ټول کالج خالی دی د مهرالنسا یو ملګري ته هم پته نشي چې چېرته تللی ده اوس د دې نه تپوس وکړئ چې مهرالنسا یې چېرته غیبه کړې ده کینا کینا ته ځه زه د دې نه لږ تپوس کوم د حوصلې نه کار والا جړا بنده کا زما خبره واوره زه صرف پولیس والا نیم یو ښځه م یم زما په سینه کې م زړه دی دا شکل چې مې ولیدو ویلی شم چې ستا تعلق یو شریفې کورنۍ سره دی او ته چې سم وی رښتیا وی تاسو زما په خبرو باندې یقین دی نو بیا تاسو انسپکټر صاحب ته ولې نه وایې چې ما اسم نه دی کړی واقعي اسم کړی زه یې پکې په زبردستۍ راګیره کړې یم برېدې چې زه کور ته ځم ګوره هغې به زما په خبره یقین نه کوي ځکه چې قانون د جذباتو خبرې نه اوري هغه ثبوت غواړي ځکه زه تا ته ویم د خپل کور والا نمبر راکړه موږ به هغوی ته فون وکړو او خبره به وکړو هغې به تا په عزت سره بوځي نه تاسو زما کور والا نه پیژنې هغې ته چې د دې هر څه پته ولګي ما به پرېنږدي مړه به بېږي ګوره مور او پلار د خپل اولاد بد نه غواړي که ډېر هم سخت دي خپل اولاد مړه کولی خو نه شي که نه زیات نه زیات به څه وکړي څه به درته وکړي زیات نه زیات پر یې وښي آینده به یې د کور نه بار نه پرېږدي لږ سوچ وکړه کو تا یو شپه هم په داڼه کې تېره کړه نو تا سره څه کیدی شي چېرته ریسوچ کړی دی ما ته داسې ښکاري اړو د مور او پلار پروا نه کوي لږ سوچ وکړه هغې به دنیا والو ته څه مخ وایي پیله ته خپل کور ته لا نړې نو تاسو ټیک وایې دې ټایم کې ما ته د ځان باره کې سوچ نه دی پکار چې ما سره څه وشو ماله دا سوچ پکار دی چې زه د شپې کور ته لا نړم نو په هغې به څه تېرېږي ټیک ده زه تاله د خپل ورور نمبر در کوم فکر مه کوه هر څه به ټیک شي خیریت خو دی نن تاسو ډېر زر رانغلی خیر چیرته دی ستا زوی چاته د مخ لګېدو پاتې نه کړو یا الله خیر بیا داسې څه وکړل زما زوی تاڼې نه فون راغلی و احد یې ونیو ومو کتل هغه اوس معمولی غل نه دی چې صرف د کور په څیزونو به لاس صفا کو هغه اوس یو مشهور بدمعاش دی خو تاسو به زما په خوله باندې یقین نه کوو اوس په پته ولګي چې د ډاکو کیسونه پرې وځي خبره ډکېتی نه ده د شرم ده زه خو د خپل انګور په مخ کې د شرم نه دام نشم ویلی چې هغې نیولې په څه کې دي توبه 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 دا زه په کومو خلکو کې ګیره شوم غلا تاڼه پولیس ډاکه زه د یو شریفې کورنۍ لور یم ما تر اوسه په خپل کور کې د پولیس تاڼې خبرې نه دي اورېدلې کوم قسمه خلک یې تاسو الله دې معافي وکړي
پته نشته چې مخکې به څه ګورو. خدا پرېږده اوس دا راته ووایه چې څه شوي دي. بس هیڅ تپوس مه کوه. خدا راته اوس ووایه چې کومه تاڼه کې دی چې ویې ګورم چې څه ګلونه کرلي دي شهزاده. څوک به م نه ځي زما په ژوندانه په د هغه تپوس څوک هم نه کوي او ما پولیس ته م وویې چې زما د هغه سره هیڅ تعلق نشته. زه به سبا په اخبار کې د هغه سره لا تعلق اعلان هم وکړم. اوس د هغه سره زموږ هیڅ لین نشته. بس مورې حوصله وکړه، زه معلومات کوم. پلار لږ جذباتي شوی دی. احتشام زه قسم خورم چې هغه نورین سره تللی ده. زه خو اوس تا سره د هغې د کوره رالم. هغه خو وایي چې ما ته اډو پته نشته چې هغه چرته ده. بیا څه پته لګي هغه دروغ وایي. غلی شه، یعنې ټوله غوسه به په تا باندې وباسم. بدذاته ښځې کله نه چې دی کور ته راغلی زما د خور سره ټوله لمسه ستا ده. ما خو هغه په حیا او په عزت کې ودوله. ته د اندرور نه دومره تنګه وې نو هغه دې د کوره وباسله. ته زما باره کې داسې سوچ څنګه کې احتشام؟ دا عزت زما عزت دی. او ډېر عزت دی زما وساتلو. زما مور هم ستا په خبرو کې راغلې ده. د دې دا جرت چې مهرالنساء د زما د اجازته بغیر چرته ولیږي. تا ته ښه پته ده چې کم ځای ده او چا سره ده. 2 څپېړو سره به هر څه ووې. زه تا ته پوره یقین سره وایم چې نورین ته هر څه پته ده. هغه مونږ نه څه پټوي. تا د هغې مخ ته نه کتله؟ ګبرا وه، یېرېدلې وه. سیویل غوښتل خو بې نه ویلی شو. دا خو چې سبا کالج کلاو شي نو پته لګېدی شي که نه چې هغه کالج کې وم او که نه. هغه داسې څنګه ویلی شي چې هغه ټوله ورځ کالج کې وه او زموږ مهرو هلته نه وه. هلو ستا خور مهرالنساء ده که نه؟ صحیح نوم یې اخلم که نه؟ جی د مهرالنساء رور خبرې کوم. تاسو څوک؟ جی ستا خور د حدود اډیننس کیس کې گرفتاره شوې ده. تا ته د خپلې خور هېڅ پته نشته، شرم نشته تاسو کې. ته لږ راشه تاڼې ته چې ویم درته چې ستا د خور څه حرکتونه دي او ته په خپله کور کې ودی. څه پولیس سټیشن؟ څه وشو؟ څه پته ولګېده زما د لورو؟ څه شورور؟ احتشام د چا فونو؟ ته داسې ګډوډ ولې شوې؟ ووایه څه وشو؟ بایی ته آخر وی ولې نه؟ آخر فون د چا و؟ د هغې بدذاتې څه خبر دی څه؟ احتشام څه وشو؟ ما ته ووایه که نه. زما لور خیریت سره خدا چېرته خدای مکه هغه هسپتال کې خو نه ده. د پولیس سټیشن نه فون راغی. ووایه که نه، ووایه که نه. ورځه اوس به مشر صاحب راشي، هر څه به ومني، هر څه به ووایې. زما بو ورور راله 2 غنټې وشو چې فون هم کړی دی. اوسه پورې خو څوک رانغلل. که اوس رامغلل ستا ضمانت نشي کېدی. اوس چې سم کېږي سارې به کېږي. ما ته هم داسې ښکاري چې ای به سار راځي. اوس خو به هغې د پیسو دپاره منډې ترړې وي، بلکې د خپلو خپلوانو سفارشونه به ګوري. زه ټیک ته بیا نن شپه چې دی نو زمونږ چې دی مېلمستیا ومنه. ته خو به یې هسې هم وې اورېږه چې صاحب راشي هر څه به ووایې. زما لور داسې نشي کولی، داسې نشي کېدی. نه، تا ته څه غلطفهمي شوې ده. احتشامه ما ته دروغ ووایه. دومره بې غیرته ګڼئ ما تاسو چې زه به دومره په بې شرمۍ دا دروغ وایم. ولې چې دا رښتیا ویل زما په ژبه نه راځي، زما نه خبرې نه کېږي. کېدی شي پولیس والا دوکه شوي
هغه زمونږ مېرو نه څوک بل څوک جی نه کاغه څوک بل څوک دنو مېرو نسا چرته ده زمون مخې تور کو کنه نه به پریدم زه باغ جم دین پریدم حسام 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 احتشام د خدای لپاره دغه په سر باندې مینه سوره ده سباو کې ګورې باندې که احتشام ما سوچ وکړ چې زه به څه کوم سایرې ټول خاندان ترنګ وکړ او دا ورته ووایه چې مهرالنسا پکنیک ته تللې وه کالام په سیند کې ډوبه شوه مړه شوه ورور ما ته ووایه کومه تاڼه کې ده زه به اوس لاړ شم او ټوله کیسه به یې ختمه لږ د هوش نه کار واله حسابه خدای لپاره وجني خلک هغه چې کومه ژوندی وي هغه سم زموږ د پاره مړه شوه هغې خو سم زموږ د عزت جنازه وښکله ته به ټولې دنیا د هغه څه نشر کې کم چې زه په ټول غواړم تماچه راکه رور اوس خو به موږ دا سوچ کوو چې د دې ذلت نه به څنګه بچ شو اوس په د جوشه نه د هوشه کار اخلو هوش خو زمونږ غجینې ختم کو اوس به دې بدنامۍ نه څنګه بچ کیږو بدنامي خو زمونږ په در باندې ولاړه ده د پولیس فون راغی سهار به هغې دروازه وټکل کیس به چلیږي د دې نه خوښوه چې د غلا په الزام کې نیول شوي دومره شرمېدو خو به نه که نه مونږ ما سوچ وکړو چې زه به څه کوم سایرې ټول خاندان ترنګ وکړ او دا ورته ووایه چې مهرالنسا پکنیک ته تللې وه کالام په سیند کې ډوبه شوه مړه شوه د هغې لاش میلو نه شو دا ته څه وې چې تشام څه ویم هغه وکړه بس خو د خاندان والدارې خبرې جواب به زه کوم بس تا ته مې چې څه وي هغه وکړه مورې تا ته ویم که د دې خبرې تا چاته د ویلو کوشش وکړو یا دا خبره د دې چاردیوالۍ نه بار شوه نو زما دې د الله په ذات قسم وي چې زه به خپل ځان ولم امي سترګې کولاو کې پلیز ما د دې ځای نه بوځې ما کور ته پرېږدې زه شپه دلته نشم تېرولی پلیز ستا کور ته م پونه کوم ستا کور والا به اوس راشي هغې م ولې دا غواړي څه چې د هغې لور دی شپه په تاڼه کې تېره کړي نه زه نه غواړم چې زما وروڼه دې داسې ما په حوالات کې به نه وویني د شرم د لاسه خو به هغې مړه شي مهم پلیز ما مدد وکړه ما دې ځای نه وباسه تاسو ما په سړک باندې کېنوئ زه به هلته کېنم خو زه نه غواړم چې زما وروڼه په دې حالاتو کې ما به وویني ځان پوه کې ګوره چې ما ستاسو نه مدد کولی شو نو مې کوم د دې نه زیات زما اختیار کې سم نشته ګوره ته په ارام کښېنه انتظار وکړه را به شي هغوی پریشانه کېږه ما زیتون بانو ما چې د ټي وي سره کم فایل یې خو هغه اوس نشته ټول کور مې وکتو چېرته نه میلاویږي تا ته پته ده چېرته دی تا اورې زیتون بانو تاسو څه کوئ ولې نه
تاسو خو بس پیژنګلو یې کنه چا پسې لاړ شه جړانګولا مینت زاري ورته وکا خدای د پاره زما بچی را خلاص کا ما ته ته وی زه به داغه لپاره چرته نه زما نه به زه داغه لپاره ځان په پولیس والا ذلیل کم کاغه پولیس والا په دیکو تانه نه راوخ کو بیا به کور کې نه پریدم مې پریدا کور کې مې پریدا کور ته نه نو خداغه د خلاصي د پاره خو سو کا کنه زکه سمو چې یو پیر زما زوی کور ته رالي زه به چیرې ته ته نو هم چې داغه د پاره سو کا پته نشي چې تاڼو والے به هغه سره څنګه والته کول کړي زه خو هم چې مړ کی هغه کم اس کم زموږ د ژوند عذاب خو به ختم شي اوس زه تاته ویم آینده لپاره داغه شپارس زما مخکې ونه کې زه خو د سار انتظار کوم او کله به سار کیږي اخبار به چاپ کیږي او خلکو ته زما د فیصلې پته ولګي ظالم پلارې زه خپل زوی څنګه راخلاص کړم خدای زما زوی به په کوم حال کې وي زه کوم ټیک ده خدا حافظ د امي طبيعت نه ټکیږي احتشام ډاکټران وایي چې ورځ نیمه نوره به آی سی یو کې ساتو ګورم ازغر علی مخوره تاسو دومره سهارې د دې وخت دا خبرې چا سره کوي یو ډوب شوی انسان چې د خپل ځان د بچکولو کوشش کوي او خپل لاس وخی هم دغه شانته د خپل عزت بچ کېدو د پر خپل رشتہ دارو ته پون کوم چې بد دا دی چې د مدد غوښتو د پر وزه ټوله مسله غي ته بیانو د کوم ویل چې زما د پر مرګ دی اوس می تاڼه کې خبره وکړي د دې معاملې د باولو د پر غي ډیر رقم غواړي پیسې به ورکوم با دا هر څه به هر کم او رقم به ورکم خپل عزت به ضرور بچ کوم تاسو بالکل ټیک وایي ټول نه زیات ضروری د دې کور عزت ته احتشام تاسو چې سم کوي مهرو په حفاظت سره کور تراولې اوس خو چې داغه شکل ویني امینو ټیک بشي ته وسم داغه ترا وستو خبره کې ير دي شو چې تا تماسه ویلو چې سر کې دو سره ټول خاندان ته پون کول دی او داغه د مرګ اطلاع ور کول دی یاد دي کنه لاړ شه د حسام سره لاړ شه ټول ته پون وکا څنګه خبره کېته دومره لوی دروغ دي دا خلک بم فورن ونیوي څنګه به پته لګي اما مور په هسپتال کې د مرګ او د جون په کشمکش کې پراته ده چې څوک مغویني خلک پوي چې د دې لور مړه ده او ما هیڅ دروغ نه دی ویلي او زما په وینا د ریسک یو ټیم لګیا دی او د غي لاش رو باسي کم چې واډو میلاویږي نه هغه ته چرم لاش نه میلاویږي او سار په کور کې سپین صادرونه خوارشي او قران خانی به شروع شي او د ماخام نه مخکې به د هغې غیبانه جنازه وشي او کیسه ختم خلک ماشومان نه چې زمو خبرو کې براشي یو طرف ته خو تاسو تاڼي والا له پیسې ورکوي چې مهرو راولي چې هغه واپس راشي نو تاسو بس جواب ورکوي خلکو لا جواب به ورکوم با ولی چې مهرو النساء زما خور ده زما عزت دی دم غواړم چې هغه د تاڼې نه بار راشي چې تاڼه کې نه زه دا نه غواړم چې هغه جیل ته لاړ شي زما عزت زما غیرت دا نشي برداشت کولی خو زه دا نشم برداشت کولی چې د مهر النساء خبر په میډیا باندې راشي دا خو ښکاره خبره ده چې هغه به زه کور ته نه راولم نه به هغه زما مخامخ راځي او نه زه هغه مخامخ برداشت کولی شم دا زه چې اوس د ځمکې او د اسمان زور لګوم د دې خبرې کوشش کوم چې د هغې خبر نه په اخبار راشي او نه په میډیا د هغې تصویر چاپ نشي د پولیسو نه خلاصول نه پس په تاسو یې سر څه کوې که هر څه مې وکړو هغه زما مسله ده تا ته مې چې څه ویلي تا هغه وکړه خو هغه بس زمونږ په کور کې دومره غټه مسله ده او ته په خړت خان دی
خندا خو مال په دې اشتهار راځي دا پلار ور کړی دی پاغه کې هغه لیکلي دي چې دې اکړې دي دا وګوره موږ سره لکم چې دا دونه دي چې هغه اکو اوس د کنه د خندا خبره ابو پس یو وخت باندې صحیح قدم اوچت کو او د شپې شپې لاړو اخبار کې اشتهار ورکو کم از کم پولیس خو به اوس تنګي نه کنه کني هغه ته موقع پکاله د کور یو کس غلطي وکي او بیا پکې ټول خاندان راخکی خیریت دی مورینن دومره سار وختي د زپاسولم بچی ستا د مامي د کوره فون راغلی و ښه اوس څه شو بابي هسپتال کې ده خیریت دی مور د هغې طبیعت څه زیات خراب شوی خو نه دی مونږ له هسپتال ته تګ پکار دی نه بچی لومبې به مونږ د هغوی کور ته ځو سارا راته یو بله خبره کړې ده هغه څه بچی په یو اکسیډنټ کې د مهرونیسا مرګ لا حق شو دا خبره ټیک ده خبره اورا سنوم دستا محبوب علي صاحب د شپې ما تا ته ارسه ویلیو نو بیا شریفو کړه د راتلو څه مطلب واو پته دراته چې ته سونه شریفې زوی د شپې نه په حوالات کې بندي تا تم پون کړو چې دا خبر واخله او نو بیګا ما ته په فون باندې وی چې هغه سره زمونږ هیڅ واسطه نشته زمونږ د طرفه ټول عمر هغه په حوالات پولیس مقابله کې مړ کړي ستا اولاد دی تا پیدا کړی دی تعلق دې څنګه نشته تا ولې دا تربیت ورکړې دي تی ذمہواری راځه موږ سره تاڼې تا یو ملت زم در سره تا وګوره ما په اخبار کې اظهار لا تعلقي چاپ کړی دا اوس دا غسر زموږ هیڅ لین دین نشته په قانوني توګه زه د هغه د هیڅ فعل ذمہوار نیم عجیب پلارې پټې شوې پته نه لګي څنګه هغه پوس مې کو چې د ساري مونږ قضا شو کله نه اوس خو ډېر ټایم شو اوس خو ورځ شوه سهار خو قضا شو خو که ته غواړې نو قضا مونځ وکړه خبره وره دعا کوه چې ستا کور والا زر راشي